डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स और 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। यूनिट 1 हमारे साथ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसमें एक्सरसाइज 1.1 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। the question આગળ છે x² + 5x + 4 = 0 सॉल्व کوي وای د لاندې کوم क्वेश्चन چې درګړه دی په کومه طریقه باندې فیکټرایزیشن میثډ باندې نن بولی کې سولوشنز x² + 5x + 4 = 0 دا سی با د فیکټرایزیشن میثډ به موږ تاسو کو چې دلته زموږ سره 5x دی او دلته زموږ سره دی 4x². دا چې دوین سی به زه وګورم چې جمع کم دی نه راشي 5x لکه پلس کم دی نه راشي 5x او دا دوه ملټیپلای کم دی نه راشي 4x². دوین سی د ما سره یو دی 4x بل ما سره دی 1x نو دا دوه چې جمع کم دی نه راځي 5x او دا دوه چې ملټیپلای کم دی نه راځي 4x². ٹھیک دی جی. اوس په دلته x کامن واخلم نو دلته ما سره پاتې کیږي x + 4 دلته به 1 کامن واخلم دلته ما سره رااله x + 4 = 0 نو زه به یو ته راواخلم x + 4 او بل به زه ولیکم x + 1 = 0. صحیح ده کنه. دلته به زما سره راشي by zero product property. zero product property زما سره څه ده زه به ولیکم یو ځل x + 4 = 0 بل به ولیکم چې x + 1 = 0. اوس په دې سره کوم چې د x ویلیو فایند کوم چې د x ویلیو دلته فایند کوم نو دا +4 د به طرف ته وړاندې به نیگیټیو شي د ما سره +1 دی د به طرف ته وړاندې به نیگیټیو شي یا دلته همزه دوه طرف ته یا دې طرف ته او دې طرف ته زه دوه طرف ته سبټریکټ کوم 4 نو چې زه 4 سبټریکټ کما دلته 4 4 کې ځل کېږي د -4 پاتې کېږي. ٹھیک ده. دا سم کولای شي نو دلته x +4 دی د میا طرف ته واړو د ایکویشن نه ایکویټی د سره له -4 دلته ما سره x + 1 دی د میا طرف ته واړو د ما سره له x - 1 زموږ سره رااله. ٹھیک دی جی. نو هن سولوشن سیټ زما سره له سولوشن سیټ زما سره له -4 -1. صحیح ده. په دې کوېسچنز کې چې تاسو پرابلمز وینئ موږ ته باقاعده کامنټس کې ویلی شئ. وزم سره بل کوېسچن نمبر 2 دی. کوېسچن نمبر 2 راکړی دی چې x - 3 whole square = 4. دلته ما سره د x - 3 باندې د پاسه هول سکوير دی چې سکوير دی نو د x - 3 په ځای 2 پرې ولیکم. څنګه 2 پرې په پروډکټ کې ولیکم مطلب څنګه به ولیکم چې x - 3 او x - 3 = 4 ولې زموږ سره بدل د پاور 2 دی. صحیح ده کنه. اوس په ځای د x - 3 راخلم د x - 3 سره ملټیپلای کوم نو x ما راوښه د x - 3 سره ملټیپلای کو بیا -3 مې راوښه د x - 3 سره ملټیپلای کو = 4 په خپل ځای شو. صحیح ده. دا x مې راوښه د x سره ملټیپلای کو نو x² رااله دا -3 مې راوښه د x سره ملټیپلای کو 3x دا مې د دوه ضرب کړل نو -3x رااله او ماینس پلس راځي او 3 3 = 9 او = 4 په خپل ځای شو. صحیح ده جی. نو دا x² دا دوه ما جمع کړل ځکه چې ماینس دی او ماینس دی نو ماینس راځي او دا دوه چې موږ جمع کوو نه راځي 6x + 9 او دا ماینس دا = 4 او دا 4 ما دې تر راوړل دا نیگیټیو شو. صحیح ده. دوه طرف ته ما سبټریکټ کو 4 دلته 4 سبټریکټ دی دا پوزټیو دی دا دوه کینسل کیږي دا پاتې شو د ما سره -4. صحیح ده. اوس به دې چلو کوم چې دا x² - 6x دا 9 چې دا 9 چې دا 4 لرګم دی راځي 5 ولې چې دا پوزټیو دا ټینسي سره دی ځکه مې سره ولیکو پوزټیو. ٹھیک ده. اوس به دا دوه موږ فیکټرایز کوو. څنګه فیکټرایز کوو دا چې دوه نمبر به موږ یا 8 کو یا سبټریکټ کو چې زموږ سره راشي 6x او دوه موږ ملټیپلای کو نه راشي 5x². نو دا -5x دی او دا -1x دی د دوه چې 8 کم د نه راځي -6x او دوه ملټیپلای کوم د نه راځي 5x². اوس به داس چل کو دا چې چل به اوس کو چې نه بس موږ x کامن واخلو لکه ما پر هاو دی چې x ما کامن واخلو نو x - 5 راځي او -1 دی کامن واخلو نه زموږ سره راځي x - 1 راځي. صحیح ده. دا یو لاین بګه ما پرې هاو دی. اوس موږ سره بای زیرو پروډکټ پراپرټی دا زیرو پروډکټ پراپرټی موږ سره سره چې x - 5 = 0 x - 1 = 0 دلته موږ سره د پوزټیو نیگیټیو دی او دلته موږ سره نیگیټیو 1 دی دا 5 دی نیگیټیو 5 دی او موږ سره نیگیټیو 1 دی. دا دلته چې موږ دا 5
ختمون څنګه به ختمون دلته موږ سره نیگیټیو دی موږ پوزټیو دوه طرف ته 8 کو 5 دلته موږ سره 8 کو دوه طرف ته 1 نه دلته موږ سره چې کله 8 کو نو دلته موږ سره پاتې کیږي 5 ولی چې دا خبره یا زموږ سره د -5 ته د ایکویلیټی نه طرف ته ورنه پوزټیو کیږي نو x = 5 رااله دا -1 د ځان طرف ته ورنه پوزټیو کیږي نو x = 1 رااله نو هنس د سولوشن سیټس زموږ سره رااله سولوشن سیټ زموږ سره رااله چې 5 او 1 فدې کې چا د څه پرابلم لري په دې کوېسچنز کې نو د کامنټس کې ویلای شي جزاک الله والسلام